دغه باندې ورکوز کړم که نه دا جامې مامې ورله وینځم او دوی خواران دغلته کې ناستې چې بیا د کوم یو جامې چې یخني وشي نو دا به تا پسې دغه شوي او دا ټول ما نه په دې بورقه کې دقسې ځان ته غاړه باسم که نه بس ما ته راته غاړه وتي زه ورته ناست یم زه په خوب پسې په سترګو ړنده شوم بېبې ته ویښه شه ګیدړ راغی بېبې ته ویښه شه سپی راغی نو زه څه وکړم نورې نه شم کولی خبرې اخري دې خبرې ته جوړه وه چې سپږو ګولۍ راوړم دوی له به ورکړم او زه یې به وخورم په دې دور کې دا ژوند څنګه تېرېږي څوک چې ولې دا روټۍ چای ورکوي د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته مننه کوو دا ولې ژاړي وږې شوه که نه ژاړي دغسې زه به چې اوس په باندې داسې خوراک وکړم چې څه خورې به د باندې خورم ښه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو علب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم د شیرپو په جمال الدین کلي کې شاعر یو خبره شعر وایي وي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلی نه وي ګرانو کتونکو نننی ویډیو هرې خبرې ته هر سوال ته تاسو خپله غوږ کېږدئ چې تاسو څومره مطمئن یې جمال الدین کلي دا ډېر غټ کلی دی او دا بیروکریټو کلی دی او په هغه کلي کې دا پلاټینګ شوی دی دا پلاټینګ شوی دی او په دې پلاټینګ کې په دې کور کې یو خاندان اوسیږي دا کوم شپول چې دی په دې کې خاندان اوسیږي دا مورکې ما پسې 4 پیرې راله 3 پیرې زه ګیر نه کړم په 4مه پیرې ګیر کړم دا بنیادونه شوي دي دا 5 مرلې کور دی دا خښته ده د دوی سره به خبرې اترې کوو او دا ټول تپوسونه به ترې کوو ځکه به ترې دا ټول تپوسونه کوو چې دا راته وکړي دی ځان نه بنګ دي او دې بنګ کې چې کوم دی نو بیا دا سفر دی او دې سفر کې دا مور ما ته پرون ویلو چې ما ځان نه بنګ راته وکړي دي نو دې ټایم کې چې زه دا ریکارډینګ کوم نو 1 بجه شوې ده یعنې سره غرمه ده او په دغه ګرمۍ کې موږ دې ځای ته راغلي او د دې مور سره به خبرې اترې کوو ښه مورې ستا د زوی څه نوم دی زما نوم امین شاه امین شاه دا دې څو نوسي دي دا 4 د دوی مور څه شوه د دوی مور خپتلې وایي زه په دې بانکو کې څه وکړم وي نو اوسېږمه ستاسو خپل کور چېرته دی زمونږ کور نشته نو دلته کې خو نه لوښې شته نه چې کوم دی نو بستره شته ما یو 3 کټو هغه مې هم دې ځای له خرڅ کړل او بس دغه په دې ځمکه سنبلم او په دې ځمکه مې روزګار په دې ځای سملې بلکل د منلو خبره نه بچي دلته سملې تاسو نه بچي او د دوی خو نه چپړې د دوی جامې نورې کمې دي هېڅ نشته جامې ولې په څه نه نو چې دوی د جامې څښه شي نو چېرته یي دې کندې ته کوز کړم او جامې ولې وینځم نو بالغ بستره دلته ماران هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته دقه یو چې دا یو مورې بره د الله کیمره لګېدلې ده دروغ به نه وایو که نه د شپې چېرته ځئ د شپې کې دغه پلاټینګ کې راکټ پروت وي دغې له لاړ شو که دغه کیني بس دې ځای کې سملو نو بچي یریږي نه چې دلته کې پراته یې ولې نه یریږي ټوله پلار د سرې ستاسو نوم دی انیسه سکول وې ستاسو نوم دی محمد ته سکول وې نه مخکې دې وي مخکې به سرکاري ته تلو هغه مو اوس کټ کړو ځکه چې پیسې راسره نشته نه کاپیانې اخیستې سو هېڅ هم نه شو اخیستې هلې پرېښوده دا 3 کسان به تلو او اوس هم پرېښوستو اوس هم غرمه روټۍ خوړلې نه غرمه دلې څوک روړي پته نه لګي نه مورې نو دوی سره روټۍ سره څه کېته بس دغه یې ناست ته ما پسې څو پیرې رالې 3 پیرې او په 3 واړه پیرې زه پیاده درغلې
ها په درې واړه پیرې زه پیاده درغلی یم او بیا کور ته پیاده راغلی او ته خو ځای د دې ځای یې که نه زه یې د دې ځای یم دقه خواته دی چې مې د پلار کلی ستا پته چې کومه ده خاریانو کلي شیرپو تحصیل تنګي ضلع 400 زه یې د دې ځای یم زه یې د اوسه پورې چېرته اوسېدې نو زه خو چې واده شوم بیا کونډه شوم بیا ورالم دلته اوسېدم به ستا زما کوټه کې کارونه به مې کول اوس زه په خپله کار نشم کولی او کری نشم ورکولی نو دې مور ته دا بچي نه یادېږي نو یادېږي ورته خو دی نه درځم تاسو ورله ځئ بچي مور له ځئ هو نه ځي ولې دوی دوی به سبا له بوځم او بله ورځ مې بوتلي ښه بوځئ وله خو خیر هغه به دلته کې څوک یې ګرانه ده نو چې دوی وږي شي دلته څه د اوسېدو څه نشته که نه نو دوی چې وږي شي بس ناستې قدر یو ساعت وجاړي 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 د کلي علاقې چا درته ویلي نه دي چې دلته کې دله ځای درکړم بیټک درکړم نه غږ نه دی کړی نه نو د شپې خو به ته ټوله شپه دوی ته څوکی کوې چې دا بچي زه ټوله شپه داسې یارېږم لکه یو ساعت ګیدړ راځي سپي راځي هر یو شي دا خو ځنګل دی دا دی خو وکړمه څه او چې دغه کټونه پراته بیا لاړ شو دغې کې سملو یا کینو که نه او چې هغه نی بس په دې دوی هم راته ناستې د یارې نه او زه هم ناست یم قلاره او چې داسې لوږه پرې راشي نو څه وایي چې لوږه پرې راشي دقسې جاړي جاړي بیا دغه ته کوشي کندې ته هغه یو جګ را سره یې دی کې اوبه راوړ وسپو بچي تاسو څه خوړلي نه تاسو خوړلي سم نه تاسو سم نه دی خوړلی همدې ځای کې وده کېږي زه هم حیران کړی ما چې دې ځای کې دقه ځای دی دقه ځای نه نو چې کټونه خو سته پراپټۍ والا شته نو په دې ځمکه دې غرمه کې بیا پراته نو بس دقسې سوري ته ګرځو راګرځو کله هغه بوټي لاندې کله هغه بوټي لاندې او شپه هم بیا هم په دې ځای په دې وړو چپړ هم نشته نه چپړې زه په څه شي باندې والم د دې یو خپه خوږ شوله په شیشه باندې سوالي مې ته درې ټکه ورله وویستل هغه سړی ښه بد نو چې دړ پې زورو کې بیا ورله په اوبو لمده کم نه پسته شي لکه څه پیچول غواړي که نه نو اوبه پې واچوم نو پسته شي ما په کلتون کې داسې وخت نو تېر کړی لکه را اوس چې راغی خو به زه سم نشم د دوی هغه پلاره چېرته به وتلي هغه دوی سره نه کښېني دوی ټوله ورځ جاړي ما ته بس چې دا د ټول یتیمخانه کې داخل کړم بیا د دوی خو داسې دي چې یتیمان هم دي اسیران هم دي خو تا ته پاتې دي که نو مور ښایسته دی بیا به چې که ځای جوړ شي نو راځي به او که نه او خو د دې نه تښتېدلی چې دې ځای کې زه نه اوسېږم دا ځای دلې چا درکړی د دې ځای هېڅ پیسه پې نه شوم څوک دقسې وی راغی و زه دلته دقه ځای کې مې دغه کړو خشاک مې ټوله ما ته یې ویې څه کې ما ویې بس ګرځم دا ځای خرڅېږي نو 1,00,000 روپۍ یې سړي له ورکړي دي او نورې پاتې وي ته غم مه کوه زه بیا ورکړم پراپټۍ والا څه وایي پټۍ والا وایي زه بیا تې والم وایي زه پېږه هغه پېږه ګرانو کتونکو الله چې په چا نازل شي د مور د خبرې ته وګوره څوک رالل 1,00,000 روپۍ ورکړلې راشه مورې ته دې خواته کومې رابطه ده جګراډه کې او کوم ځای کې ښه ټول د تفریق ټیکلي خیمه ګرانو کتونکو داسې څه بل سوال نشته چې زه تاسو مطمئن کړم او دې ته راشه بچو دې خواته لکه ګوره دا زه ما د پرون د مور وویله چې موږ په بنک دغه کوو دا خدای راب دی مورې دې راب کې دې کې ولامبې ته په دغه ځای باندې ورکوز کړمه که نه ها دا جامې مامې ورله وینځم او دوی خواران دقلته کې ناستې چې بیا د کوم یو جامې چې ما دفتر د سره وړي دي تر اوسه زما دفتر نه تا سره وړي دي نه زه خو دقه 3 پیرې درلم ښه دا اوس رالې روژه کې داسې نه راغلی نه زه درته چې وښودلم په دغه باندې راځي په ریډو باندې یو بل راته وویلې ښه بیا د پسې لاړه شه زه په خپل مقصد درغلم نیمه او 3 پیرې درغلم 3 واړه پیرې ستا د ځای پورې زه پیاده درغلی یم
او بس دغه واړه دي بیا چې دغه شي نو بیا تاسو راشئ دلته کې به چې دې کټ کې پروزئ دا د پراپرټۍ والا هغه چوپال دی ګرانو کتونکو او هغوی چې دلته دا جګ دی سره نو تاسو چېرته اخلي پخلی هم دلته نرې کړي نو موږ څه پاخه کړو ها موږ څه پاخه کړو ها څه لوښي نشته لوښي به د چا نه په سوال راوړم خو څه پاخه کوم ها دغه چې چا کره لاړه سم او سره له راکړي که نه ها نو بیا دا واړو خوري او هغه لوښي واپس هغې له ورکوي او دغه یو جګ را سره دی نو په دې باندې ایراب نه اوبه راوالي ځان له وسکو څه پې وکړو څه وکړو او د دوی هغه نیکه کور هم غریبانان به وي که نه نو ته به دوی له ځای دې کورونو کې به ګرځې چې ستاسې روټۍ عایشه بس به دین وسوله به پیدا کړي واړه به دې کټونو کې پرېږدم چې نه کومه نو څه وکړو او ستا دا یو زوی دی که نور شته دغه یو ځای مې دی او لوریانې دي بل هغه لور مې شته واده ده ښه دلته کار چېرته راغلې ده راغلې ده دلته چېرته نه هغه خاوند دې ځای ته نه راپرېږدي هغه دلته خاوند نه راپرېږدي دلته به څه راپرېږدي دې ځای کې د دنیا سړي ناست دي 15 شپږ کسان ناست دي نو زه خو زما خو خیر دی که نه هغه خو پېغله او چې دلته نه دروازې خو به څه نه وي خو د شپې چې کوم دی نو دې ونو ته تاسو ګورئ هم بچي دې ونو ته ګورئ دقسې راپغېږ شوي داسې رانده لاسونه راته وکړي یو د دې اړخه یو د دې اړخه یو د دې او چې یخني وشي نو کمبل هم نشته دقه دي دا چې ورته وګورئ دقه نه نو تا دې زوی له څه سامان نه و کړی زوی مې هغه دې خرڅ کړی دی نشته دی نه نشه کوي څه په دې غریبۍ د وجې خرڅ کړی نور نه شم کولی خبره ډېرې سختې تېرې کړې آخري دې خبره ته جوړه وه چې سپږو ګولۍ راوړم دوی له به ورکوم او زه یې به وخورم دا موبایل دله چا اخیستی دا کارونه والا راله اغشتي کارونه پې کوم څه کار چې ستا د کور کاري رنګ راپسې وکړې چې د د کور کاري رنګ بیا هغه ټایم کې یونیورسټي چېرته یې ځان سره یې بوځم په کور کې څه دي چې څوک پسې یوسي ځان سره یې بوځم بیا مې ګزاره ښه شي لکه دوی هلته وخوري که نه زما ګزاره ښه شي دا خو اټین کولی شي یا اوچتولی هم شي که نه یو جیز کیش هم دی پې نه نه هېڅ هم پې نشته په دې بدله زه اوس اکاونټ هم جوړ کړم ګرانو کتونکو یو خو تاسو ته پته ده چې الحمدلله دې 400 کې مونږ دا موبایل دی دا رڼا کارم کوي لکه بیټرۍ که نه دا چا زوړ را کړی دی بس دغه موبایل صحیح ګرانو کتونکو یو خو الحمدلله دې 400 کې شپېته کوره جوړ کړل دا نن سبا دا خلک ماته وایي چې د الف خان ولې په سیاست کې ګوتې وي یا دا خبرې ولې کوي د هغې غټه وجه دا ده چې د خیر ښېګړې کار را باندې چاپېرزونه شو خلکو د رنګ رنګ پروپیګنډې وکړه د رنګ رنګ خبرې یې وکړلې الحمدلله چا تر دې وخته پورې یوه ټکه ثابته نه کړه لا اله الا الله محمد رسول الله چې واسکټ مې هم ښه ښکلی چولی دی کپړې مې مچولي دي خو چې څنګه دا مور وي نو دې سره زه خفه په دې نه یم چې زما په دې جیب کې 1 روپۍ نشته زما په دې جیب کې 1 روپۍ نشته خو ضمیر مې خوشحاله دی یو سړی وي چې د الف خان بینک بیلنس کنه دغه سپلی دی دا چڼیاګانې موږ تړلې نه دي دا ګرځو دا راله د غفور مارکیټ کې پرې را کړي دي نو زه ځکه دې خلکو سره زما بچیم چې کوم دی نو دغه شانتي هم دغه کباړ کپړی چې دا د الله نه نه پټېږي د انسان نه پټو منه پیرالي او پرشته به هم نه یم خو را باندې صاف یې نه وي اولاد ډېر خوږ دی زه نن حیران یم چې مور څنګه پرېښودل او پلار دا نو بچي څنګه پرېښي دي دا د دې بچی ته وګوره ګلالی دی هغه بچي ته وګوره هغه ته وګوره هغې ته وګوره د سکول پاتې لکه زه وایم چې د مور به زه د ویډیو ته دا فلم جوړ کړي داسې خو نه ده که نه مورې ویډیو ته فلم ځکه نه جوړ کړی چې د هغې کارډ نشته نشم جوړولی خو هغه وایي چې دې ځای کې 6 کسه 8 کسه 15 کسه سړي ناست دي
نو دغه ځای نه لکه د دوی د چپړې هېڅ شی هم دی له چا چاته نه اخیستی اختر هم را روان دی دی به اختر څه وکړم او دا به ږدي چېرته کې چې ستا له زه کمبلې درکړم او هر څه درکړم نو چېرته به یې ږدي همدغلته به کېدو ما نه څوک نه وړي ها دلته غلم لی نشته دی د شپې چې یخني وشي نو دا به تا پسې دغه شي وي او دا ټول ما نه په دې بورقه کې دقسې را ځان ته غاړه باسم که نه بس ما ته راته غاړه وتي زه ورته ناست یم زه په خوب پسې په سترګو ړنده شوم په خوب پسې په سترګو ړنده شو این دا څلور کسان دي بېبې ته ویښه شه ګیدړ راغی بېبې ته ویښه شه سپی راغی نو زه څه وکړم او خامخا دا خو داسې ځای دی چې ته وګوره ګرانو کتونکو دې خبرو ته غوږ کېږدئ دا نیچرلي خبرې دي ښه بالکل نیچرلي خبرې دي دا په دې کلي کې اوسېږي زه چا نه ګیله نه کوم به د چا به وس نه کېږي یا به چاته پته نه وي چې یو مور سره د نوسو په دغه شپول کې اوسېږي شپه ورځې په ځان یوه کړې ده شناختي کارډ یې شته ووټ یې شته د دې ځای ځایي اوسېدونکي دي داسې چېرته د بل ځای نه نه راغلي 0304 514 312 9 0304 514 312 9 ګرانو کتونکو دې مور ته کال کوئ وی الف خان له مې 2000 ورو لیږلي الف خان له مې 15000 ورو لیږلي الف خان له مې 10000 ورو لیږلي الف خان له او خو مال یې نه هم رالیږي نو دی له ډایرکټ رالیږي یا جمالدین کلي ته چې راشي نو په خپله هم راتلی شي د دې کور بنیاد خوږ دی نو بس یو کمره ورله جوړه شي وره دا چا چې دا ځای غستی دی الله پاک د هغه له ډېر اجر ورکړي او بلکې ما ته کال کوې په دې باندې زما اکاونټ نمبر هم دی زما د موبایل نمبر هم دی زما مطلب او مرام به څه وي چې دا بچي د خپل کمرې یعنې د چت لاندې شي نو زه به درسره راځم یا به درسره زما کیمرامین راځي دې ځای ته بنیاد به کېږدو زه دوی بوزم او دوی زه هلته کې ځان سره دیره کوم او دوی له زه کپړې وغیره ورکوم سي د مورې ما سره ځې که نه بالکل ښه بالکل راځې بچو چې هلته کې به یې د دې ځای نه په ښه ځای کې او بله خبره دا ده کټونو کې به یې نه یو شی بیله به لاړ شو بیا به راځو شپې له به دلته راځې نو شپه راسره دلته نه کوې کور درکړم نه الله دې عزت وکړه هغه زوی به مې راشي بیا به راپسې سم لیوني وی به کم حاله او چې هغه هم ځان سره راولې نو هلته به کور درکړم او بس اوسېږي هغه نه دي درته ولې بس سپی دی پرې بس سپی دی نه ځي بچي هغه څه مسله ده پلار دی اوی زه نه ځم وخي ټکی یم نه نو چېرته بل کور خو نشته که نه 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 زه د له دې وخت کې کور هم در کوم پنۍ هم در کوم هر څه در کوم زما هغه کار نه لګي زه به ډومبې خپله یو ځان کې راولم بیا به بل ته ستا نمبر ما سره یې زه به تا ته ماښام رنګ وکړم ټیک شو صحیح ده ښځه اوس راځئ چې دې وړو له چپړې مپړې راځئ را روان شئ او ګرانو کتونکو دغه یو جګ دی جګ ځان سره رالې که نه څه یو جګ کډه ده نو لکه زه خو نور خو داسې څه تپوسونه وي زه به دې مور نه نور څه وکړم چې دا دغه شي بس متیازې وغیره خو دغه ځای کوې که نه دا دې ځای کې ځان ته دغه چیز اچولی دی دا پنۍ ده نه مورې چې باران شي نو بیا څه کوې دې خو راشه دا موسم خو ډېر یخ خو دا څو ورځې خو د شپې یخني وه الله پاک یې په خپل حکم ودرېږي او دغسې ګرځو که ورځې دغسې ګرځو له همده شو نو څه وکړو بچي دا یخني چې وه د شپې خو هم ډېره یخني وه نو څه به هم کول دقسې به ناستو چا کره به تلې وې جوړې نه چا کره تلې وې دغه چا کره تلې نه همدلته او خپل یې درد کوي دې له علاج هم کوو ښه ګرانو کتونکو دوی زه بوزم دا وګورئ د یوې هم چپړې نشته دقه دي دقه دي یوې هم چپړې نشته دې جامې شته نه چپړې نه همدغه غاړو کې ځکه چې زه دغه خیرنې شي ولده ولیدم ګرانو کتونکو د الف خان شیرپو دا کامیابي څه ده پته درته دا د الله مهرباني ده چې خدای پاک رانه کم کار اخلي که نه نو زما هم د تصور نه باري ما ډېره موده پس داسې ویډیو وکړه ما ته ډېر خلک وایي زمونږ کور ته راشه کلي ته راشه ځای ته راشه خو د دې خلکو داسې د رنګ رنګ خبرې وي نو زه وایم یاره بس پرېږده هسې ځان لړه خوري او د هغوی په غړه خوراک باندې خفه کېږم چې یاره زما ویډیو پسې خو 10 منټه پس راځه دغه ځای دی دغه کار دی دا نه شکر دی د روغ په دې عمر کې ویم
کونډه شوې ومه هېڅ نه ومه خفه اوس خفه یم اوس خفه نه چې اوس مې جړه نصیب دې سره په دې خفه اورې اوس مې جړه خوراک ګرانو کتونکو نو روټۍ نه څه بل څه نو دا وجه ده ښه دې وخت کې ایوب خان شیرپو الحمدلله دوی له کور هم ورکولی شي دوی له رخایش هم ورکولی شي دا بچي په یتیمخانه کې هم داخلولی شي خو دا مور څه وایي چې یو زوی مې دی او زوی مې بیا چې کوم دی نو را سره لانجې کوي نو د هغه لانجو ته زه د ټینګې نه یم او دغه بچي هم چې کوم دی نو داسې ښکلي بچي داسې اخلاقي بچي داسې عجیبه عجیبه خبرې کوي که نه خو دروغ ور دې کې د سره دروغ نشته ګرانو کتونکو خو دې کې دومره دروغ وي دا بالکل نیچرلي خبرې دي چې دا زه نن د مور سره کومه او یا دا بچي را سره کوي لکه چېرته به کور وي چېرته به بیټک وي چېرته به کمبلې ښودلې وي چېرته به کټې ښودلې وي څه وایي 3 کټ درې کټه مې هم دې ځای له خرڅ کړل نو چې ځای له دې خرڅ کړل نو ځای خو بل چا واغسته مورې سوال پسې سوال لا پیدا کېږي ځکه چې زه بیا شکي کېږم بل چا ما اخیسته نو ما څه زه څه وخورم ښه په هغې تاسو وخوړل 3 کټ او یو په 300 روپۍ لاړه 900 روپۍ شو نو ما پې په 300 لا کټ چې اغسته کټ خو په 2.5 په 3 زاړه دا دوی کې خو یو نشته نه دې کې یو رښتیا بچي کټونه هم خرڅ کړل او جی ګرانو کتونکو دا ستاسو د مطمئنه لپاره زه دا سوال کوم نور زه مطمئن یم چې کله دا مور ما هلته راله په سره غرمه وي دا مې 3 ځل په 4 ځل مې ته ګیر کړې ته راته چاخولي او را به شي پرون مې ورسره واده کړې وه الحمدلله خدای پاک نن ورته رسولمه او اوس یې بوزمه مزید چې څه دغه وي په دې زما اکاونټ نمبر دی په مې اعتماد کوې ډېره ښه ده خو نه کوې په خپل لاس یې کوې دې مور له به دا کور جوړو او داسې ښکلی کور به وله جوړو چې دا خلک ورته حیران وي او دا مزید ژوند دی د دې بچو داسې ښکلي کړو چې دوی لا مور راولي مور ولې خفه ده او خفه نه ده خو دې شپول ته څنګه راشي او غریبانان دي بچي ځان سره ساتلی نه شي نیکه ده شته نیکه یې په سترګو ړوند دی پښتو شته او ماماګانې بیل دي او نیکه په سترګو ړوند دی بس غریبانان به د چا نه هم ګیله نه کوو ګرانو کتونکو چا نه هم ګیله نه کوو چې خپل خپلوان خو په دې دور کې دا ژوند څنګه تېرېږي څوک چې ولې دا روټۍ چې یې ورکوي د هغوی هم ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته مننه کوو دا ولې ژاړي وږې شوه زه بچي اوس په باندې داسې خوراک وکړم چې څه خورې به د باندې خورم ښه چې څه خورې زمونږ د بچو دپاره مارکېټونه نه خوښېږي چې چېرته ولې کپړې په هزار والو د دې ټایم کې د یسیر او د یتیم مثال دی ښه او زمونږ چې کوم دی هوټلې نه خوښېږي او زمونږ چې کوم دی نو بازارونه نه خوښېږي زم بوزم دوی هغه هم د سره خیم او مننه خوشحاله اوسئ نورې خبرې زم نشم کولی په دې کې